أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. سورة النور 59 نمبر آیت. 59 نمبر آیت کې دا حکم ذکر کیږي چې کوم ماشومان حکم وړاندې ذکر شو چې دریو ټیمونو کې به مشران ته هدایت ورکړي چې په دې ټیمونو کې چا کوټو ته مور ځي او دا غین علاوه کې بیا بیجازي زیرا زینو څه خبره نه زیرا زی خیر دی. خو دغه ماشومان چې کله بلوغ ته ورسیږي ځوانۍ ته ورسیږي نو بیا به اس کله هم بیجازي پر دې کوټه ته نه داخليږي چې کله هم داخليږي اجازه پکواړي دا درې ټیمونه یو کنه. نو الله تعالی وی اذا بلغ الاطفال هر کله چې ورسیږي ماشومان منکم الحلم استاسونه ځوانۍ ته حلم بلوغ ته ویل کېږي د عقل ټیم ته ویل کېږي فليستأذنوا دوی هم اجازه اخلي كما استأذن الذين من قبلهم لکه څنګه چې اجازه وختو هغه کسانو چې مخکې دین او وړاندې چې حکم ذکر شوی د پردو خلکو د فاره هغه شان اجازه به داخله هم اخلي اگر د خپلوان دي زامنې دي ارسي چې دي خو بیا به اجازه اخلي. كذلك حمدك شاندك يبين الله لكم آياته الله تعالی بیانای تاسو ته خپل آیاتونه والله علیم حکیم الله تعالی په یو حکمت والا دی. نو دې ځکه کې دا حکم ذکر چې کله دغه ماشومان بلوغ ته ورسیږي نو بیا د کوم کورونو کې دی وسیږي د خپل شریک خلکو سره هغه کوټو د جدي کلم ورزي نو دغه درې ټیمونو علاوه به هم اجازه اخلي او چې کله ماشومان نو په هغه ټیمونو کې حکم بدل وشي درې ټیمونو کې به اجازه نه اخلي هغه ټیمونو کې او دا درې ټیمونو کې به اجازه اخلي او عام ټیمونو کې دین اخلي. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا دبل حکم ذکر کیږي د پردې متعلق. مکه 29 نمبر آیت کې د پردې تفصیلی حکم ذکر شوی دی چې زنانه بازار پټي بازار باندې بغړ صادری راځي. البته کده دی ظاهری بلقا او ظاهری دغه پړونه خلک یې نه نو دغه خیر دی ځکه دا څه نور سن کیږي خو نور بزان پړ ساتي مکمل چې خلک یې ونی نه. موږ دا ویل چې پردې دوه قسم نه دی یو د خپل محارمونو پرده کول چې چا سره نکاح کول ممکن دي ایو د پردو خلکو نه نکاح دی پردو خلکو نه پرده کول چې کوم خلکو سره نکاح کول ممکن دي. نو خپل محارم سره خپل محارمونو مخلصون خپي د دینه پټای دی پټول ضرورت نشته باقي بدن پټ ساتي. اوس دې ځکه کې هغه زنانه چې کوم ډېر زیاتې بډایګانی شوي کمزوري شوي نو دغه بډایګان زنانه پشان د دې حکم نشي دی لکه د عام محارم غونته کې پردو خلکو نه هم د خپل لاسونه خپي مخ کا پټ نکی نو خیر دی. سچ د محارمونه پټولې نو دسي د پردو خلکو نه هم کپټ نکی نو ګناګاری کی پینا البته که دغه زګینه د پردو خلکو نه هم پټ کی خپل مخ لاسونه خپي نو ډیره بهتره ده خو کپټ نکی نو ګناګار پینا ذکر پردې اصلي بنیاد دا و چې فتنه ده پشي او دا خاصه بډایګان دي چې فتنه سه امکان شته دینا. نو الله تعالی ول قواعد من النساء والقواعد او غناست من النساء اللاتي د حق زنانون لا يرجون نکاحا شیغه تم د نکاح نشته یعنی د نکاح تم ختم شوی د بډایګان شوی دي. فليس عليهن نشته په حقیقت جناح گناح ان يزعن ثيابهن چې دوی کې دي هغه جامع هغه زیاتی جامع خپلې زیاتی غړ صادر بلقا جرابي د لاسو د پار دستانی دا کی غیر متبرجات بزینه بغیر د دینه چې د خپل خایس نه ښکارا کوي خپل خایس نه ښکارا کوي نه بس د قضې سيزونه کیدي نو دی غیر متبرجات کی دی مضمون ته اشاره شو چې دغه زنانه په دې صورتونو کې نکري زی بیان لګي او کم د عام زنانه چې کم د میک اپ سيزونه استعمالي دا بیا نه استعمالي چې دا استعمالي نو بیا بزان پټي بیا پرده کوي نو کم زینت خایس چې جوړ کړي دی هغه پټ ساتي هغه نه کوي یا نه کوي نو نه کول نه بیا که دغه زیاتی سيزونه کیدي نو خیر او یا که دغه خایس سيزونه استعمالول نکري استعمالول د میک اپ سامان استعمالو نو په دې صورتونو کې بیا دغه رعایت د دې سره نشته دی به هم ځان پټ ساتي. وان يستعففن خير لهن او دا چې دی ځان پاک وساتي پاک دامنی اختیار کی خیر لهم دا ور لډیر غوړه دي
استخفاف مطلب دا دی چې اگر که الله تعالی اجازه ورکړي د خیر د بډایګانې ښځې دي غټ صادري نه استعمالوي پړوني برخې دې نه استعمالوي دستانې او جرابې دې نه استعمالوي اجازه یې ورکړې دی لیکن که دغه بډایګانې به دې کې خپل پاک دامني اختیار کړي او د خپل بډایتوب باوجود چې د فتنې امکان پکې نشته دی بیا هم احتیاط وکړي او دغه جرابې دستانې او برقه او غټ صادر استعمال کړي نو دا ولا ډېر بهتر دی د ثواب خبره ده والله سمیع علیم الله تعالی اوریدونکی او پوهه دی نو د خلکو د زنانه او د پوره احوالو نه خبر دی هغې مناسب احکام نازل کړي دي ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم دې ځکه کې بله مسله ذکر کیږي د خوراک کولو نو اصل کې دې مسلې باندې ځان په یولو د مخکې د دې آیات شان نزول د اسلام ابتدایي احوال د عرب عادات چې هغه ذکر شي په هغې باندې سړی ځان پوهېږي د هغې نه بعد په دې آیات مطلب باندې صحیح پوهېږي د هغې ټولو خلاصه دا ده چې د اسلام په ابتدا کې د بهترین معاشرې جوړولو دپاره چې کوم احکام نازل شوي په هغې کې د حقوق العباد ډېر زیات خیال ساتلی شوی او د احادیث مبارکه او کتابونه هم د دغې نه ډک مستقل بابونه لري حقوق العباد د انساني حقونه په انساني حقونو کې چې کوم غټې خبرې وي نو یوه خبره پکې دا وه چې هیڅ یو مسلمان د ستانه په تکلیف کې نه وي هیڅ یو مسلمان د ستان ازار نشي او که ازار شه نو ستا ایمان پاتې نه دی لکه څنګه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان هغې ته وایه چې د هغې د لاس او د ژبې د ضرر نه خلک محفوظ دي او چې خلک یې محفوظ نه وي دغه مسلمان برا انعام دی کم صحیح مسلمان چې دغه نه دی لہذا دا جنت ته داسې ډایرکټ داخلي دی نه چې د جهنم کې به ډېرې غوپې تېروي ډېر عذابونه په دنیا کې هم راتلی شي په دې کس باندې دا کامل مسلمان نشي کېدی دغه شان ده کې نبي علیه السلام په دې خبره هم ډېر زور ولګاو چې هیڅ یو مسلمان دپاره جایز نه دی چې هغه د بل مسلمان په مال کې تصرف وکړي هغه موجود نه دی او دا تلی دی هغه په مال کې تصرف کوي خرڅوي او ځان له استعمالوي او څه کوي او څه کوي په دې مال کې تصرف کوي پر دې مال کې تجارت کوي بل څه پکې کوي هغه موجود نه دی د هغه اجازه نشته نو د دې نه سره منع راغله او یو حدیث کې نبي علیه السلام داسې وفرمایل چې لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه د هیڅ چا مال ستا دپاره جایز کېږي نه تر هغې پورې نه جایز کېږي تر څو پورې د زړه په هغې باندې خوشحاله نه وي زړه به رضامندۍ سره داسې تاله درکړې نه وي نو د دې نه دا مسله معلومه شوه چې په ډېرو ټیمونو کې به ته چا نه یو شیز وغواړې هغه به درکوي خو ته به پوهېږې چې د ځان نه ښه ضرورتونه شته مجبوریانې شته خو زما نه به ځینې خبرو کې مجبوره دی یا مې لحاظ کوي په دې وجه داسې زما نه منې کوي نه لیکن هېڅکله هم د زړه نه راکوي ځکه خپلې مجبورۍ شته دی عذرونه ډېر دي او ته ورشي بیا هم ورته وایي داسې زما د راکړه پورې ون خریدا ما د راکړه داسې پرېږدم نو دا ما خوښ شوی مې دی داسې مې شوی دی هغسې مې شوی دی یا یو سړی ستا ورته مجبوریانې دي جرګمار دی بل دی او دغه سړی چې کوم یا په سرکاري عهدو باندې دی ستا ورته خدمتونه راځي دا که ستا نه مطالبات وکړي چې ما له موبایل واخله دا شی راله راوړه هغه شی راله راوړه دړۍ خو ځان راله کلي کې واخله داسې وکړه هغسې وکړه او په دې باندې دغه سړی ښه پوهېږي د غریب چې دونه خرچې کوي نو په څه شي باندې به کوي خو ځان به تنګوي نو او زړه نه خو چېرته هم نه دي ځکه ثواب ځای خو دې نه سریب ده او بیا هغه د حکم جاری کړي او کس لاړ شي دا غریب ول ځان تنګ کړي د چیزونه ورله واخلي ولې راوړي نو په دې باندې خو دا هر سړی پوهېږي دغه جرګمار هم پوهېږي او دغه ملک هم پوهېږي او دغه سرکاري عهدهدار هم پوهېږي چې دا کوم کار پرې ما ور واچوم دا اړه خو نه دی دته خو مجبوري ده که دا نه کوي نو کار یې ورانېږي په دې وجه مجبوري شو خو د زړه نه یې هېڅکله هم نه دی په دې ټولو صورتونو کې دغه څیزونه حرام دي اگر چې د خپلو لاسونو باندې راوړی دلی ورکړی دی او دته پټ کړی نه دی په زور غصب یې نه دی کړی خو بیا هم دغه حدیث نه معلومېږي دا څیزونه حرام دي لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه ستا چې معمولي شی هم راغی چې دا شی د زړه نه دی مه وړه دي او که دې ویې وړه هغه به ته هېڅ هم نه وایي ته به یې واخلې ویې بېسي لیکن په دې باندې پوه شه چې شی دې حرام دی ول جایز نه دی کله چې دا نمونه احکام صحابه کرامو واورېدل صحابه کرامو داسې خلک و چې د نبي علیه السلام هر حکم د بې غوږي خېو چې څه حکم به راغی فوري په هغې باندې به عمل کوو د هغې غم به ورسره کله دا قسم مضامین د انساني حقونو چې د مسلمان انسان په تکلیف کې نشي که په تکلیف کې شي نو بس ایمان دی خراب شو اسلام دی کمزوری دی
او د پردي مالونو کې به هیڅ کله هم تصرف نه کوي کاغه سوي کنه وي کاغه شته کنه شته پردي مالونو کې به دې موخ نو دا احکام چې کله نازل شو دا احکام بیان شو له صحابه کرامو سره یو غم پیدا شو غم دا و چې یاره زموږ سره دا معذور خلک چې کم دی دا ړانده خلک ګوډ خلک د زموږ سره روټۍ ته کښېني نو چې کله روټۍ ته کښېني نو په دې صورتونو کې عام چې کومه روټۍ ته تاسو کښېنئ په شریکه باندې روټۍ خورئ نو ښکاره خبر دی دا شریکه روټۍ ده دا به منځ کې شریکه شول اګر که تاسو له چا خیراتي هم راوړله خو چې کوم کسان سره کښېناستل روټۍ ته نو دغه کسان په دې روټۍ کې یو شان شریک شو یو شان حقدار شو اوس دا ړوند غریب چې دا نه ویني نو کېدای شي که دا ړوند ښه شیز نه شي راغستلی او ته دې ښه شی راواخلې او ویې خورې وخت ته راواخلې بل شی دې ښه راوالې خو ړوند دی خو ویني نه اته پته نه لګي په کوم ځای کې څیز پروت دی نو په دې صورتونو کې بس ته به زیاته به وخورې ښه به وخورې داسې اندازه لګي صحابه کرامو شک کوه چې دا د دې ړندو سره د خوراک به جایز نه وي ځکه چې په دې کې به زیاتي امکان نه ځي او دا به ټیک خبره نه وي دغې نه علاوه چې کوم معذور خلک دي بیماران خلک بیمار کس چې کله خوراک کوي نو هغه ډېر خوراک نه شي کولی هر شی راخلي نه ډېرو ته زرم نه کېږي او داسې کم خوراک اوس بیمار تا سره به روټۍ کې کېناسته نو ښکاره خبره ده چې ته به ډېر کې به لږ کوي ته به ډېر شی خوري به لږ خوري او ته به هر شی خوري هغه هر شی خوړی نه شي هر شي ته به ډم نه کېږي نو په دې صورتونو کې تا ډېره وخوړله هغه کم شو نو پته ولګېدله چې هغه اعتدال قایم نه شو او داسې شکمنه خبره راغله چې که د پردي حق کې تصرف وشو داسې معمولي غونته کې شک راغی یا دا بل طرف یې ذکر کړه ړندو به شک کوو چې یاره عام طور خلک د ګوډانو خلکو سره د معذورو خلکو سره خوراک کول سي مناسب نه ګڼي خلک د دې معذورو خلکو نه سي نفرت غونته کوي عام طور خلک چې څه وسه مرض باندې اخته وي پوستکي بیماري بله بیماري ځینې خلکو سترګو نه غوښ کېږي ځینې خلکو غوږونو نه اوبه ځي په چا باندې دانې نو دا بیمار خلک او ګوډان خلک چې کم دی نو هغوی سره ناست ځینې خلک سککه غوندې کوي بدې ګڼي نو ګوډو خلکو به د معذورو خلکو به ویل چې یاره موږ له پکار دي چې د روغو سره کښېننو او دا ناسته به روغو سره زموږ له جایز نه وي ولې به جایز نه وي ځکه په اسلام کې دا خبره ده چې مسلمان ته سانه ضرر نه وي تا نه تکلیف ورته نه وي او دا سړی خو تا سره خوراک کول مناسب نه ګڼي نو چې ناست دی نو بس ځان یې تنګ کړی تکلیف ورته شته او نو چا د لاسه تنګ شو د معذورو ګوډانو خلکو د لاسه تنګ شو نو ویل دې صورتونو کې پته ولګېدله چې یاره د دې روغو چې سره کښېنني ښه به او که کښېني نو هغه ته به تکلیف ورکړی کېږي نو معذورو خلکو به ډېر ځان له شک چې کوم مؤمنان خلک او معذور او بیمارانو هغوی به ځان له شک کو یو سوال به ذهن کې تابېدو د دغې نه علاوه دریم قسم صورت دا و چې کله به صحابه کرام جهادونو ته تلل یو دوست ته یو خپلوانو ته چاته به خپل کور حواله کو چې زما دا کور تا ته حواله شو زما د راتلو پورې زما د کشرانو به خیال ساتي کم ضرورتونه دې هغه به ورته پوره کوي کم څیزونه چې لږې به له راوړي او په دې کور کې چې د خوراک کم څیزونه پراته دي نو ځان له دې خوره استعمالوه ته هېڅ پابندي نشته چې کله به دغه مجاهدین جهاد ته لاړل نو دغه غریبانان معذوره خلکو د دوی به خیال دا و چې یاره موږ ته کور حواله کو مجبوري وه ځکه چې څوک شته دی نه نو ما ته به خامخا حواله کو خو دا کومه خبره چې وکړله چې کم شی دې په کور کې موندنه خورې دا به هسې د دې وجې نه ویلې چې دا کس زما کور خیال وساتي و خفه نه شي د زړه نه به ګني نه وي نو راشه ځان ته ساته مې خوره او ځان به سخت تنګه او ډېرې مجبورۍ به یې لرلې خو بس چې خوراک څیز له به لاس نه وروړ په ځان به ولږې تندې تېرولې بل ځګن ته به خوراک لتو دې کور نه به خوراک نه کوو داسې ډېر روایت په حدیثو کې نقل هم دي تفسیر مزاري دا واقعیت په تفسیر سره نقل کړي دي نو دې ټولو په جواب کې دا آیات نازل شو على الأعرج حرج على المريض حرج على أنفسكم حرج نشته دی په ړندو باندې حرج تنګستیا ولا على الأعرج حرج او نه په ګوډ خلکو باندې تنګستیا ولا على المريض حرج او نه په نور بیمارانو باندې تنګستیا ولا على أنفسكم نه په تاسو باندې ان تأکلوا چې خورئ من بیوتکم د خپلو کورونو نه او بیوت آبائکم یا د کورونو د پلارانو خپلو نه او بیوت امهاتکم یا د کورونو د میاندو خپلو نه او بیوت اخوانکم یا د کورونو د ورونو خپلو نه او بیوت اخواتکم یا د کورونو د خویندو خپلو نه او بیوت اعمامکم یا د کورونو د ترونو خپلو نه او بیوت عماتکم یا د کورونو د تروریانو خپلو نه چې د پلاره طرفه او بیوت اخوالکم یا د کورونو د ماماګانو نه او بیوت خالاتکم یا د کورونو د مامیګانو نه او ما ملکتم مفاتحه یا هغه چې مالکان شوي یې تاسو د چابیانو د هغې او صدیقکم یا دوستانو ستاسو لیس علیکم نشته په تاسو باندې جناح ګناه ان تاکلوا چې خورئ جمیعا ټول او اشتاتا یا یوازې فاذا دخلتم هر کله چې داخل شئ بیوتن کورونو ته بسلمون سلام کوئ علی انفسکم خپلو ځانونو باندې یعنې په یو بل باندې
تحیة من عند الله دا پیشکشی د الله طرفه ده مبارکتن برکتی ده طیبتن پاک كذلك همدغه شاندګي يبين الله لكم الآيات یا الله تعالی بیان تاسو خپل آیاتونه لعلکم تعقلون دې لپاره چې عقل منشي دې ځکه کې دا جميعا مخکې ذکر کو اشتاتانه ورسته ذکر یو ځای خوراک کول دا بهتر دی د یوازې خوراک کول نه چې یو ځای سره ناشتي دا خې د اغه نه چې کوم یوازې ناشتي او په دې کې د احادیثو تایید هم شته دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم کسان دو کسان روټي تکینی دا روټي کې به دونه برکت وګورځي چې درې کسان د پاره بکاپی کیږي او کو درې کسان یو ځای کېدي نو دا به دومره برکت شي چې څلور د پاره بکاپی کیږي د پنځو د پاره بکاپی کیږي نو دغه شان چې بده طریقه باندې اندازه ولګېدل چې ګڼ کسان کې نصر به د رزق کې برکت او یوازې کې نصر کې برکت نه یو روایت کې د سند یو کس راغی نبی عليه السلام ته ویل چې ما باندې د چل شوی دی چې خور ډیر خوراک وکم په دې خېټه مې نسی بوج راشي لیکن بیا هم ځان مور نه مخصوص ځان د مخصوص نه چې وګیم او زره مې تسلی نه کوي نبی عليه السلام هغه ته هدایت ورکړ چې تاسو په شریک باندې خوراک کوي ځان لمه کوي یوازې مکوه نو چا سره کې نه دا مسله به ختم شي هغه نن پته لګي چې دا یو ځای خوراک کول بهتر دی خو یوازې کول هم جایز دی ګناه پکې نشته دی که څه ضرورت یې مجبوري څوک شته دی نه یا د بیماری ده بله مسله دی ده پرهیز یوازې کېناسته چې څه خبره پکې نشته دی فاذا دخلتم بیوتا کله چې تاسو داخليږئ خپل کورونو ته بسلموا سلام اچوي علی انفسکم خپل خلکو باندې خپل کور ته جرازي بخپل خلکو سلام اچوي کمه زنانه په کور کې ناستره ماشومان بچی دي ارسو کې چي دي نو هغه باندې سلام کول پکاري دا ادا اسلامي آداب دي تحیه من عند الله دا پیشکشی دا دعا د الله تعالی طرفنا الله تعالی تاسو ته دعا خدای له دعا چې داخلي دعا کوي مبارکتن دا برکتی دعا ده طیبتن او د خوشحالی دعا ده چې کوم کس بار نه سلام وکي نو کور خلک ته خوشاله دي سړی نیت خدي او د سلام نه کوي نو خلک ډکه شکه چې بڑکه بسري ری خو خبر ده نو د دې السلام کولو ډېری فائدې شته كذلك همدغه شان دغه يبين الله لكم الآيات الله تعالی بیانې تاسو خپل آیاتونه لعلکم دې لپاره تعقلون تاسو عقل من شي دا آیات خلاصه ترجمه شو دې ځکه کې یو سوال پاتې شو او سوال دا دی چې د پارس کې سړی د ورور کور ته لاړ شي یا د تر کور ته ورشي تور کور ته ورشي د مور کور ته ورشي او هغه موجود نه دی د راتلو خو اجازه ده خو د خپل باندې شته دی نه او د سيزونه راخلی خوري او هغه کس په ناراضه کیږي نو بیا یا بزنه علاقو کې د سری واجونه مې چې دومره اختیارات چاله ورکول مناسب نه غني ستار شیراواله وي خره نو په دې څنګه تفسیر مظهری او تحقیقی مضمون موجود دی تفسیر مظهری ذکر کړی دی چې په عربو کې د سری واجو او د خلکو عادتونه د سیو وسه ما تقریبا غیر سخی خلک دي د خلکو شان کې نه دي چې ته کله کور ته ورالې د کور نه د خوراک بس خوشاله ده پاکي باندې خپکه ده بنو البته د خپګان رواج بيخي نه اوس بسنګ په دې ټیمونو کې خو هغه ټیمونو کې چې کوم د نبی عليه السلام زمانہ او هغه احوال تفسیری مظهری نقل کړی دي کله به څو د چا کور ته ورک خوراک به نه کو ځان به د ماري نه نیولې نو کور مالک به خپکه ده بده باندې نو پته ولګېدل چې دغه خلک په دې خوراک کول باندې خوشاله وو او رضا د خلکو رضا به ضروری ده اوس کوم یو ځکه د سریواج چې خلک په دې باندې خپکیږي نو الته چې کوم حدیث مبارک لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه اما که حدیث چې کوم ځای کې ته رور کور ته ورځي د پلار کور ته ورځي د تر کور ته ورځي تروریانو کورونو ته ورځي دوست دي هر سوچ دي او ته اندازه شته دا کس ته سینه د خپکیږي نو په دې صورتونو کې دغه ځکه خوراک کول جایز نه دي جایز به کوم صورت کې یقیني علمي چې دا خلک په دې خپکیږي نه بیا جایز دي چې ستاسو ته معمولی اشتباه او شک شته چې دا خلک خپکیږي به دغه ځکه خوراک مکوادات پټیک نه دي دغه مضمون تفسیری مظهر